الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. سورة الصافات آیت نمبر 11. تاسو ته زوړ سبق یاد دی؟ جنازه وکړه. جنازه لازمي ده. سړی له جنازه نه ورځي. مرګ مال خو مونږ ټول یو که نه؟ پلار یې مړ وي، جنازه ورته ورځي، څنګه حال دی؟ د شرم نه به ولاړې که نه؟ بالمازه به ولاړې، هسې به ولاړې. او زوی یې مړی، ورور یې مړی، ښځه یې مړی، مور یې مړی، دا خو به مري که نه؟ دغه شان یو لازمي څیز چې دی هغه مړي له غسل ورکول دي. غسل دا هم خپل مړی په خپله سنبالولو. لکه دا خو یو قسم ته د خپل مړي بېعزتي کوې چې بل چاته یې حواله کوې چې هغه یې ولمبوي. تاسو زما په خبره پوهېږئ که نه؟ تپوس دې کوي ماله چل نه راځي. خدا مسلمانه چل نه راځي. چل نه راځي زده کړه. ستا اراده نشته که نه؟ لمبولو څه چل دی؟ لمبول دی که نه؟ لکه لمبول دی، غسل ورکول دی، هغې څه چل دی؟ کفن مړي ته د کفن اچولو چل نه ورځي. نه دا خبره ضرورت ګڼي. خو چېرته امیر صاحب ته یا مولي صاحب ته آواز وکړي یا قاري صاحب ته آواز وکړي یا چېرته موږ مشر وګورو هغه راشي دا کار وکړي. دا بې مناسبه خبره ده. زنانه چل زده کړي، خپله زنانه بل چاته نه پرېږدي، په خپله د اوبو نه وباسي. کور کې کومې زنانه خپلې خویندې، خپلې ګیندې، خپلې لوڼې، خپله مور یې. او دې کې یو کمال بل دی، الله پاک په دې کې یو داسې اثر ایښی دی چې کوم نږدې خپلې او هغه ته ډېر تکلیف وي د دې مړي په مرګ باندې، دی ډېر پریشان وي، ډېر غمګینې خلک که نه وي. ستاسو خولې نه مو اواز نه خېږي، تاسو اوس غمګین یې، د خدای عزیزانه چې مړ شي خلک خفه یي که نه؟ نو کوم کسان چې خفه یي دغه کسان په دې غسل کې شامل شي. غسل کې او کوم کس چې په غسل کې شامل شو، الله پاک د ده په زړه باندې د صبر پټی ولګوي. تاسو دا تجربه وکړئ، یو سړی د خپل ورور باندې خفه دی، د هغه په غسل کې شامل شي، پلار باندې خفه دی، د هغه له په خپل لاس غسل ورکړي، زوی باندې خامخا به سړی خفه وي، په خپل لاس له غسل ورکړه. دغه شانې ښځه مړه ده، د هغې خپل لور ده، هغې ته تکلیف دی، په خپل لاس وله غسل ورکړي.
مور دا په خپل لاس خپل بچي له غسل ورکړي. دا خو اصل کې الله د طرف نه حکم دی د غسل ورکولو. کنه نو به پرده کې پکې شته که نشته پکې شته نو بل ته ولې پرېږدي؟ خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ لازمي خبره ده. په خپله د دې چل زده کړي. کوم کسان چې غسل وکړي تا چل نه زده کړی غسل کوم کسان ورکړي غسل اول ودرېږه که چل به زده کړي کفن سړی څنګه اچي مړي ته غسل څنګه ورکړي صحیح طریقه ده. دا به دغه شان کس بدري هغه به مشرانو زنانو کې به چاته پته مې هغې ته راشي دا ته راشي یا نارینهو کې به څوک په خپله چل زده کړي. انشاءالله څه موقع کې به بیا مونږ د دې دغه هم وکړو. اوس خو دومره وزګار نه یو که نه بیا به انشاءالله د دې چل وښیو که خیر پریکټیکلي عملي طور باندې به وښیو چې دا په وینا باندې نه کېږي. بعضې مسلې داسې چې هغې د وینا سره تعلق نه وي هغې د لیدو سره تعلق وي. دا به انشاءالله او آسان چلے دا دی چې کوم ځای کې مړي له غسل ورکولی کېږي ته ورته ودرېږه مړي ته کفن اچولی کېږي ودرېږه چل زده شو سر کې خو دې دوست نه دي که خو تا ضرورت نه دی محسوس کړی کنې زده کول څه شی په دې کې بیا مانځه کولو دپاره نننی سبق زموږ د تیمم باره کې دی. څه شي باره کې دی؟ تیمم باره کې. تیمم چې کله اوبه نه وي یا د اوبو استعمال تا دپاره ښه نه یا شرعي طور ښه نه یا فطري طور باندې ښه نه اوبه استعمالی ناجوړه کېږي یا مري یا د بیماري زیاتېږي. په داسې عذرونو کې د اوبو په ځای باندې او مانځه ټایم شو تا باندې نو تیمم ووهه تیمم ووهه. تیمم کې 3 فرض دي. څو فرض دي پکې؟ 3 فرض دي. یو پکې نیت فرض دی. څه شی پکې فرض دی؟ نیت. بل فرض پکې ځمکې له لاس راچول دي په مخ راښ کې دي. ځمکې له لاس راچولو په مخ راښ او 3 فرض پکې ځمکې له لاس راچول او په لاسونو باندې راښ کړه. تیمم ختم. اردو ختم. پوه شو که نه؟ تیمم کې څو فرض دي؟ اولنی نیت. دویم راچول په مخ راښ کړه او دریم ځمکې له لاس راچول او په لاسونو مټو باندې راښ کړه. په څه شي باندې وهلی کېږي؟ هر هغه شی چې د ځمکې د جنس دی. شګه ګټه خاوره پاکه خبره پوهېږئ مانځي اوس بالمازه خاوره ده که نه لمده یا ګنده پکې یا غوشیان پکې پراته دي نو په هغې نه مانځي خاوره پاکه خاوره باندې تیمم ګټه یې په هغې باندې هم تیمم وهلی شي شګه ده په هغې هم تیمم وهلی شي پوهېږئ که نه دا لازمي نه چې هر شي کې دوړې دي هغه څیز چې هغې کې خاوره وي خاوره پکې وي ته وویني چې په دې کې خاوره شته دا خو چې په هغه څیز باندې نه شو خو په خاوره شو که نه اوس داسې یو شی په زور باندې ټکی دا ټایل له په دې باندې دوړه نښتې دي چې په دې تیمم وهم نه کېږي پرې کارپېټ د دې کې هم دوړې شته په هر ټک وهلو دوړې پکې شته که نه دغه څیز هم داسې اوس پوه چې په زور داسې خو هر شي کې دوړې شته که خو په ټوکې او په دې باندې په کارپېټ او په ټایر او په دې شیانو باندې نه کېږي ګټه خاوره خو هر ځای کې مهیا دي که نه شته طریقه یې دا ده چې تا لاس ځمکې له خاورې نه راواچوه که لاس پورې څنښتي وي داسې ټک وهه ځکه چې سقاط هم ترې جوړ نه کېږي که نه خاورې په مخ مګل نه دي خو دا د الله حکم
پوره کول دي که ستا چشمې وي ګړی وه ګوتی وه دا به لرې کړي زنانه بنګړي نو هغه به کته بره بوځي چې لاس لاندې بدن سره ولګي که ګوته اوپره وړقېده نو همداسې کته بره به بوځي لاندې ځای باندې به لاس ووهي ګړی لاندې ځای باندې به لاس وهي غوره طریقه دا چې لرې کړي کوم شی لرې کېږي نه نو هغه کته بره بوځي جخون خطه چیز دی لرې کېږي نه ګوره په هغې تیمم نه کېږي لکه بعضې ګوتې لاس پورې داسې جختن خطي چې هغه کته بره رقېږي نه نو دا هغه شی تیمم نه کېږي بیا به لاس چې ځمکې الله واچوه داسې وړقوه او مخ چې کوم ځای وینځي سړی په اوبو باندې چې په اوداسه کې کوم ځای وینځل د مخ فرض دی هغه ځای باندې لاس ووهه بس دا لاس په هغه ځای باندې راکاږه بیا ځمکې له لاس راواچوه او لاسونه چې کوم ځای سړی په اوداسه کې وینځي هغه ځای باندې لاس ووهه کوشش وکړي ټول لږو کې پکې داسې لاړ شي که نه داسې لاړ شي ټول بخري پېښې لږې پرېږدئ بیا تاسو څومره چې مسلې پکې مستحبات وایو بیا مسله ګرانېږي که نه وایي داسې چلو درې ګوتې به داسې کړي تو به داسې کړي چې هغه شي نوار پر خطا کړي تیمم ګران شی دی دی خیر تاسو زما په خبره پوه شوئ که نه اسان دی که نه دی دا بل لاس پاتې شوی دا به تیمم وواخله داسې وواخله ښایسته ګړی هغه شي مو لرې کړه داسې به تیمم وشو زر کوه جنازه ډنه کېږي خبره پوهېږې ته به څنګه چلو کومه درې ګوتې کته وي دوه بره وي یا په دې لاره دې لاره داسې که ډېره ښه طریقه چا له ورزي ښکلې طریقه ده که نه ورزي خو لاس ووهه په مخ باندې په لاسونو ووهه چې څه ځای د ناستې پاتې نه شي کوم ځای چې وینځل پکار دي چې هغې ته ستا لاس ورسي خبره خلاص شو یاد به شي فاستفتهم د دې خلقو نه تپوس وکړه اهم اشد خلقا چې دوی په پیدایش کې ګران دي امن خلقنا یا هغه څه چې مونږ پیدا کړي دي مونږ چې د څه مخلوقات پیدا کړي دا ګران دي که نه نو د خلقو پیدا کول ګران دي دوی چې وایي دا خلک دوباره نشي ژوندی کولی الله پاکه ولې د دوی پیدایش ماته ګران دی غرونه مې پیدا کړي دي اسمان او ځمکې مې پیدا کړي دي ستوري او سپوږمۍ دا مې پیدا کړي دي انسان پیدا کول څه شی دی او د دې انسان دی ما پیدا کړی نه دی انا خلقناهم یقینا من پیدا کړي دي دوی لره من طین د خټې نه لازم چې جاو لګوي داسې خټه چې هغه چل کوي جاو لګوي جاو لنښلي تاسو لیدلی داسې خټه چې ته لاس پورې جوخته نښلي لکه دا مټه خاوره چې چا کړی داسې بل عجبته بلکې ته تعجب کوې د دوی په دې حق درمۍ باندې په دې انکار باندې دومره دلایل پېښ شو دوی ته پیش شو او د هغې باوجود څه چل کوي انکار کوي ته تعجب کوې ویسخرون او دوی مذاق کوي پیشاړې کوي په تا کوي ستا دلایل نه ویني دی څه وایي وایي دوباره به ژوندي شو واذا ذکروا کله چې دوی ته نصیحت وکړی شي په قرآن سره لا یذکرون دوی سوچ نه کوي نصیحت ورته کېږي دوی سوچ نه کوي پیشاړې کوي هلته اوس ګوره دی څه وایي نعوذ بالله من ذلك واذا رأوا کله چې دوی وویني آیة یو معجزه یستسخرون دوی په هغې پورې پیشاړې کوي معجزه ویني وایي جادوګر دی وقالوا إن هذا نددا إلا سحر مبين مگر جادو واضحا دا خو جادو دی اذا متنا چې کله موږ مړه شو وکنا ترابا او شو موږ خاورې وعظاما او اړوکي أئنا لمبعوثون مونږ به دوباره ژوندي شو دوی سره بل څه دلیل نشته خو دا وایي چې مونږ مړه شو زموږ نیکونه دا ټول به بیا راپورته شي او آباؤنا الاولون پلار نیکه زموږ هغه مخکني هغه به هم راژوندي شي دلته اوس ګوره قل ته ورته ووایه نعم او دقسې به وشي بلکل به کېږي وانتم داخرون او شی به تاسو ذلیله به دغه ورځ بیا به تاسو ته پته ولګي راپورته به هم شی د راپورته کېدو سره به ذلیل او خوار هم شي فانما هي زجرة واحده پس دا یو جړق دی فاذا هم ينظرون
ناڅاپه به دوی ګوري بیا دقسې به ګوري باټې سترګې مړې قیامت به وقالوا بدو یا ویلنا ہے افسوس دے من لرا هذا یوم الدین دا خرس دا قیامت دا الا بورتا پتو لگی هذا یوم الفصل فرشتی بورتوی دا رس دا فیصل دا الذي حورس دا کنتم به تکذبون چه تاسو دا دروجن کولا تاسو نمانا فاستفتهم تبوسو کددوینا اهم اشد خلقا دوی گران دی پیدا کولتا امن خلقنا یا هغه څوک چې ما پیدا کړی دي انا خلقناهم ما پیدا کړی دي دوی من طین لازب د خاورې جاولې والانا بل عجبتا بلکې ته تعجب کوي ويسخرون او دوی پشاړي کوي کله چې دوی ته نصیحت وشي دوی سوچ نه کوي کله چې ویني دوی آیت معجزہ پشاړي کوي وقالوا دوی نددا مگر جادو ښکارا اے چې کلم رشمونګا او شو خاوري او اډکی انا لمبعوثون اے شب مونږه پورته کړی شي او آباؤنا الاولون اے زمون پلار نک پخانی هم تو ورتویا او وانتم داخلون